چې میدان ته ووتل، ابو سفیان خو لاره بدله کړه، د هغه ځای نه بل طرف باندې لاړ، ساحل سمندر. او پاتې شو ابو جهل. الله کریم دا غوښته چې یاره دي د ابو جهل ډلې سره مقابله وکړي، لښکر سره وغیله د تکبر د ښکر مات کړي، د مشرانو خبره ککرۍ ولې الټه کړي. د الله تعالی دا خوښه وه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم خوښوله چې یاره په د ابو جهل باندې ورشو او د ده خانه ته خانه شي. کله چې دوی راووتل، څه کسان پکې داسې ملګري چې هغې وي یا رسول الله مونږ خو ځان سره وسله راوانغسته، مونږ خو سورلی را روانې نه کړې او زموږ اراده د جنګ نه وه. اوس که مونږ د میدان ته وړاندې کېږو دا خو ښکاره مونږ مرګ له ورځو. الله کریم فرمایي چې تاسو به یو کار بد ګڼئ که الله تعالی تاسو پر ډېر غټ خیر یې کړي. دا د الله کریم بس ظاهري چې وکړی شي که نه واقع ده، لکه انسان چې مرګ خولې له ور روان وي. ابو جهل هغه سره لښکر و، هغه مسلح او په اراده د جنګ باندې را روان د رواني باندې دې سره څه نه. لیکن الله کریم فرمایي چې تاسو سره ملګری ما او بس کېږي به هغه چې څه زه غواړم. بهر حال خبره وشوه، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، مقداد ابن الاسود، سعد ابن معاذ، دې پکې زبردست بیانونه وکړل، خطابونه. هغې نه فس دی روان شو. هغې بدر مقام ته را رسېدلي و. دې کې جناب نبی کریم محمد ربی صلی الله علیه و وسلم سره د خپلو ملګرو دیم د بدر میدان ته ورسېدل. دا د اسلام ډېره عجیبه معرکه وه او دا په اولیاتو کې راځي. زبردست د جنګ وشو. د هغه جنګ نقشه څه ده او انشاءالله که خیري صاحب وایي. نن به دا دوه آیاته درس وکړو که خیري، بیا به راځو چې یاره د جنګ نقشه څه و، څنګه جهاد شوی دی، میدان څنګه ګرم شوی. اب انشاءالله که خیري سبا. خو جناب نبی کریم محمد ربی صلی الله علیه وسلم د هغه ملګري او بل طرف ته ابو جهل او د هغه ملګري رالل بدر میدان ته. هلته چې دي نه دي پړاو واچو او جنګ خو به کېږي. صحیح دی که نه؟ الله الله. یاره دغه هم یو وخت په راغی لاړ تېر شه، الله تعالی اسلام له قوت ورکړ او په دې کې د کافرانو مضبوطې چې کومې سامې او سټې وې هغه داسې شوې چې بلکل سړی چې پټه په چټو کې ټماټر وټاکئ داسې ول وټاکل. صحیح که نه؟ داسې کړه. د ابو سفیان لښکر هم دې ته څه نه وایي، هم ګز ګمبد کوو. خو الله کریم غوښته چې دا کم ځان ته څه وایي که نه چې دا وټکولی شي. دې سره به کفر مغلوب شي، اسلام به شي غالب شي او د کافرانو جرړې به شي ختم شي. نه په دې کې د کافرانو یو څو جرړې کټ شوي دي، هغه مضبوطې جرړې وي. چې راسملل که نه هغې له اثرونه کټ کول، نو هغې به وې زموږ اثر لږ پکې اوچت کټ کا، لږ لاندې دې ځای کې کټ که داسې دې ځای کې مه کټ کوه، لږ لاندې و چې زموږ د اثر په یو ټولو کې اوچت ښکاري. بعضې پکې داسې وو. د هغې نشاندهي به سبا انشاءالله کې خیر کړو. په خپل کفر باندې کلک ښه. دغه دوران کې مې زما سر کټ که خو چې داسې کټ کې دومره په خپل کفر باندې کلک. او وایي نبي علیه السلام ته ووایه چې صلی الله علیه وسلم چې زما تا سره حسد کې نه بغض و او نن نه وروسته نور هم زیات شو، تاسو دا وخت کې سر هم کټ کوي او دا خبره هم کوي زما ته نور بوی بدې شي او دغه دوران کې سر کټ کېږي. دومره په خپل کفر باندې کلک.
صحیح دی کنه. الله الله. وَإِذْ یاد کہا وَهْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ چې وعده وکړه تاسو سره الله تعالی اے مسلمانانو احد الطائفتین یو دا دوړلو نه یو ډله د ابو سفیان وا بل ډله د ولید وا صحیح دی کنه ابو جهل ولید عتبه او شیبه دا مضبوط کافران دا پکې کوتره شوي دي انها یقینا داړه چې لکم دا به تاسو د پاره وي چې کوم پکې تاسو هغه به تاسو د پاره وي ملاویږي به صحابه پکې دا خوب لیدلی مو چې موږ الله تعالی فتح راکړه صحیح دی کنه وتودون وتاسو خوخولا ان یقینا غیر ذات الشوکه چې تاسو د پاره هغه ډله چې هغې سره اسلحه نشته دی حاصل معنی بدش فخولا تاسو ان غیر ذات الشوکه تكون لكم جشی اغه ډله چې سره اسلحه نشته ده ذات الشوکه نه مراد ډله د ابو جهل شو او غیر ذات الشوکه نه مراد ډله چا شو ابو سفیان شو نه تاسو کوم خوله اغه ډله ان یقینا غیر ذات الشوکه چې سره اسلحه نشته هغه تاسو خوله او الله تعالی خوله چې په ابو جهل باندې ورشه سره د قوت سره کې باسي سره د قوت سره کې باسي شوکه په عربی کې زغی تویخه غنه چې وته وی غنه مراد د اسلحه ده وتودون تاسو خول مسلمانانو ان یقینا تكون شد لكم تاسو د فارا اغدلا غیر ذات الشوکه چې سره اسلحه نشته ده داسې به عبارت بولی قرآن کریم درس وتودون تاسو خول مسلمانانو ان یقینا تكون شد لكم تاسو د فارا ها غډلا غیر ذات الشوکه چې سره اسلحه نشته ده صحیح ده کنه ولګي نه ان غیر ذات الشوکه تكون لكم چې شي تاسو د فارا ها غډلا چې سره اسلحه نشته ده تاسو هغه په روان وي ويريد الله غفت الله تعالی ايحق الحق چې غالب کی اسلام بکلماته په خپل وعدو سره په خپل جهاد سره ايحق الحق چې غالب کی حق لرا بکلماته په خپل وعدو سره دي سره الله تعالی وعده کړو کنه چې تاسو له یو ډول خامہ حسکم درکو ويقطع دابر الكافرين او کټ کی جرړې بنیاد د کافرانو صحیح دي کنه د الله په قوله ويقطع او کټ کی او فری کی دابر الكافرين جرړې د کافرانو دابر بنیاد ته وي جرړې ته وي ليحق الحق دې لپاره چې غالب کی اسلام او غالب کی دین او حق ويبطل الباطل او ختم کی باطل ولو کرہ المجرمون اگر چې مجرمان بدګنی الله تعالی بداسي کوي کو پر وسی دا همیشه لپاره ختمي دا باطل بنور وي او اسلام بسې زنده باد وي الله کریم ډېر کریم دی نو چې داسې قصه ده نو بیا د مسلمانان چې دی ولې مغلوب دي مسلمانان څه دي او کافر څه دی غالب دی کنه موږ چې وګورو نه تاریخ لیکلی او واقع نقل کړی یو ظالم کافر بادشاہ او په یو علاقه باندې حمله وکړه چې کله په علاقه باندې حمله وکړه نو چې کله علاقه د غور داخل شوې قتل نو یو ځای کې څه خلک ولاړ ډېر زیات خلک ولاړ دي جمع افیر دي بادشاہ تپوسو کوی دا څوک دی څه کوي چا ورته وی چې دا یو عالم دی او دا خلک هغه نه راچاپېره شوي هغه سره ولاړ دي ناست دي وایي ښه وایي دا راوغواړئ چې کله عالم راوغوښتو هغه ته یې ویې ته مسلمان یې؟ هغه ورته ویل الحمدلله او ورته ویې زه څه یم؟ ته کافر یې؟ بادشاه ته بادشاه ته ویې ستاسو دین کې بادشاه ورته ویې ستاسو دین کې دا خبره شته چې اسلام به غالب وي کفر مغلوب وي؟ بلکل شته اوس هم شته بیا به وي نو ستاسو دین رښتیا دی که زمونږ؟ هغه ورته ویې زمونږ دین رښتیا دی. عالم ورته ویې نو بیا تاسو ولې مغلوبه شئ؟ موږ ولې غالب شو؟
صحیح دی کنه مال الله فتح راکړه تاسو الله څه کړی شکست خورده کړی هغه ورته صاحب داسې کار دی وای په دنیا کې دا خلک بعض خلک ګډ سره دي تا لیدلي دی باچا ته او لیدلي مې دي وای د ګډو سره کله کله خلک سپی پرېږدي یو سپی یا دوه دا دې لیدلي دي او ورته یو لیدلي مې دي ښه نو بیا چې دی نو دا سپي څه دپاره وایي دا دې دپاره چې کله یوه ګډه اخوا دې خوا شي بې ځایه شي نو دا ورپسې ورمنډی کړي نو د خپلې ګډو له څه کړي دې له روش کړي که دا شانتي تاسو لیدلي دی که نه سپي ورپسې کړي هغې پوه کړي سپي خو ډېر کمالي څیز دی که نه دی خو ډېر ښه صفات دي خو الله دې موږ دغه صفات واحد نه وساتي صحیح دی که هغه نور صفات الله موږ را نصیب کړي او صفت واحد پکې د الله موږ څه کړي هغه وساتي هغه څه شی دی حسد دی په خپل همجنس باندې حمله کول دي ها دا به خطرناک صفت دی باقي په ده کې علما وایي چې 12 یا 19 صفات پکې د اولیاو دي په چا کې په سپي کې یو پکې داسې دی چې هغه ټول صفات یې ورڅ کړي دي روک کړي دي هغه څه شی دی په خپل همجنس باندې حمله کول لکه یو مسلمان کې یو انسان کې ډېر صفات د اولیاء چې دا یو پکې وي که نه چې په خپل روح حمله کوي مسلمان باندې نه پوه شي چې کار یې څه دی کار یې څه دی کار یې ګډوډ دی الله دې موږ وساتي نه باچا ته وي دا څه دپاره خلک ساتي دا سپی دا ګډو والا وایي دا دې دپاره ساتي چې کله ګډه بې ځایه شي دا سپی ورمنډی کړي او د خپلو ګډو له راوشړي او خپل مالک خواله یې راولي ګډه مالک خواله راشي او ډلې ته راجمع شي نو بیا ګډه څه شي بد شي که نه او که دا سپي ورپسې منډه نه کړي نه دا کیدی شي دا ګډه اخوا څوک ځناور د دوه خپو یا څلورو خپو ځان له ګیر کړي ویخلي بیا به څه کوي هغه ورته وي او وایي ستاسو مثال دغه سپو دی باچا ته وي ستاسو مثال د څه دی وایي دغه سپو دی او زموږ مثال دی د ګډو دی وایي تاسو موږ پسې الله تعالی را پرېږدي چې مسلمانانو د خپل رب هېر شوی دی ورمنډه کړي ته خپل رب را یاد شي صحیح دی که نه وایي تاسو د الله تعالی د بسپي یې موږ پسې را منډې واخې دې دپاره چې موږ خپل رب ته آواز وکړو چې زموږ رب زموږ سره څه وکړي امداد وکړي نو سړی څه کړه کړنګل لذي سپېره صحیح دی که نه سړی په هغه ځای کې څه کړه یخ که بیا ورسره ماتې نه وي او حقیقت هم دی نو ګوره الله کریم فرمایي لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرح المجرمون دې دپاره چې غالب کی حق ویبطل الباطل او ختم کی باطل ولو کرح المجرمون اگر چې مجرمان بد ګڼي خدا نه خوښوي که نه خدا خو الله کوي که نه نو هغې داسې که چې هغه سره بیا باطل نه وي نه دې دو آیاتونو کې علت ذکر شو دپاره د اولې دعوې اوله دعوه څه وه چې مال غنیمت کې به دا چې اختیار چلیږي د الله او د الله د رسول نه دې آیاتونو کې فرمایي چې تاسو الله کریم ورمخامخ کړی تاسو خو نه غوښته الله به تاسو جهاد وکړو تاسو له غلبه درکړه مال غنیمت هم راجمع کړه راټوله کړه دا تاسو له چا درکړه الله نه په دې کې به چا حکم چلیږي د الله نه په دې کې به ګوتې نه وي عبدالله دا کار د چا د الله او جناب رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ چې تاسو سره وعده وکړه الله تعالی إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ یو دا دوړلو نه انها چې یقینا دا ډله چې ده لکم دا به تاسو دپاره وي وتودون تاسو خوښولی مسلمانانو ان چې یقینا غیر ذات الشوکه د شي د ستاسو دپاره ان یقینا غیر ذات شوکه چې شي د ستاسو دپاره هغه ډله چې هغې سره اسلحه نشته دي داسې معنی به کوو ان غیر ذات شوکة تکون لکم چې ستاسو دپاره هغه ډله چې هغې سره اسلحه نشته دی دې ته حاصل معنی ویرید الله غوښته الله تعالی ان یحق الحق چې ثابت کړي حق غالب کړي حق لره بکلماته په خپل وعدو سره په خپل جهاد سره ويقطع دابر الکافرین کړ کې جوړ د کافرانو لیحق الحق چې غالب کړي اسلام ويبطل الباطل او ختم کی باطل اگر چې کافرانه بد غني اللهم صل علی سيدنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین
یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. یا الله زمونږ راضي شي، یا الله کړي ګناهونه معاف کړي. الله دې کې د ګناهونو نه ساتي، الله موږ نه شیطان شرارت نه ساتي. څومره موږ سره مشران دي کشران، الله دې له ژوند کې مال حال کې برکتونه واچي، ټولو پریشانۍ ختم کړي، دې له ژوند کې مال حال کې برکتونه واچي، زمونږ راضي شي. څومره بیماران دي الله غوښتل شفای کامله عاجله ورکړي، څومره وفات شوي الله ټولو مغفرت فرمایي، الله زمونږ راضي شي. دا ټول خیر خاتمه په ایمان کې صلی الله تعالی علیه و سلم.